الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ننبذ سورة آل عمران آية نمبر يوصلو سلور شپیتم اولینی حصہ دغه چې دا آیت ک یو سړی دا وایي چې په دې آیت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټوله زندگی بیان شوې ده، نو دا به ان شاء الله کومه خبره بنئ، دا به صحیح خبره ای. ډیر گہرا او ډیر د پویدو د پاره ضروری آیت ته، خاص کر عمل کوونکو د پاره. بعضی شینو خو انسان په علم کې راشي خو په عمل کې راوستل هغه ډیر ګران هم یا کولای نشي یا توجه نه ورته، نو دې آیت باندې عمل کول او عمل کولو د پاره پویدل دا ډیره ضروری خبره ده. ان شاء الله که زندگی وی نن تاسو ته معنی کومه د لومبنۍ حصہ به تاسو ان شاء الله پوي شئ او د دویمه حصے باندې ان شاء الله تاسو ز سبب پویوم. په یوه موقع کې خبره وګد شي به خلک اورینه. تاسو ټول ته درخواست ته چې خپل اماوري د قران کریم نور خلکو تم شیر کوي او دا ټول په دې آیت کې دا خبره موجودي دي. که الله توفیق راکړي نو ان شاء الله سبا ز تاسو په دی باندې پویوم. ورستنی آیتونو کې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې فرمایل چې هیڅ یو پیغمبر او خاص کر رسول الله صلی الله علیه وسلم خیانت نه کوي، چې تاسو دې باره کې دا خیال وکړو. او بیا الله تعالی د دوه ډلو ذکر وکړو چې یو د الله رضا تلاش کوي او یو په دنیا پسې لګیا دی او د الله په غضب کې راګیر دی. نو دا دوه بهتر دي، دا بالکل نه دی یو شانته. بهتره ډله غدا چې د الله رضا تلاش کوي او د بل ډله دا خود الله په غضب کې راګیر دی او دا به همیشه په جهنم کې او الله سره به درجه دي. د دې اعتراضونو سره سره اوس المغه خبره الله جاری ستی او دیت فرمایي چې لقد په تحقیق سره من الله احسان کړی دی الله. د کی تاکید دی، لقد یقینا تاکید سره خامخا احسان کړی دی الله تعالی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اس کله چې بعثا راویلګ فیهم په دوی کې رسولا یو پیغمبر من انفسهم د دې د خپل ځانونو نه. دی خو اعتراض کو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دی وجنه مشکلات راغلل، دی وجنه بدیان راغلي، دی وجنه جنگونه شروع شول او مونږ مړ شو او ګټو نشوله او فتو نشوله او مونږ داسې مونږ خبره نه منله او د بهر وته او منافق خو هر وخت هم دغه کاری. منافق خو کار په اسلام کې د تلاش وی د بدی، د یاد ساتي. منافق همیشه د پر بدی ته سوچي، بدی خبره ته فکر وي. تاسو خپل ځانونه باندې خپل عمل باندې سوچ کوئ. دا منافق صفت ته چې هغه همیشه د پر بدی تلاش کوي. یعنی که دوه کسانو مقابله د دوه زنانه دي، دوه ورونه دي، هر څوک چې دي، دوه پارټیان دي، دوه ډلې دي، منافق به همیشه د پر د بدی تلاش کوي. زموږ د جمهوریت هم تقریبا هم داسې دي. موږ همیشه د بل ډلې بدی ګورو چې کم ځکه چې غلطي وکړي چې الله ورپسې شو چې بس رئیساری کوراګيري کو چغي وخو په چوکونو کې. همدغه رنګ د منافق دا خبره. نو دوی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کو چې دا خو د وجه نه موږ ته ټول تکلیفونه دي او دا همیشه د پاره داسې کیږي چې کله حق خبره کوي یا حق خلکو ته رسي به خلک د منافقان خاص کر د اعتراض کوي. نو الله فرمایي چې دا خود الله ډېر غټ احسان دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې. مؤمنانو ذکر صرف ولې حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول انسانیت د پاره رحمت ده او ټول انسانیت د پاره د خیر باعث ده. نو الله فضی وجنا چې د دې خبره سره مؤمنانو اومنله، اطاعت سره مؤمنانو کو، اتباع سره مؤمنانو وکړه. نو دا ډېر لوی احسان دی په مؤمنانو باندې چې د دې احسان نه فائدہ واغسته د الله تعالی چې کله په دې کې پیغمبر راولېګ. او بل احسان دا کو چې د دې خپل ځانونو نه راولېګ. کدا فرشته وي نه په خبرې بنه پوي دی یا به عملی نه منادي ته نشو خودله یا به د هغه احساسات او جذبات نه وي چې کوم د انسانانو دي. لوګه په غي ناراضي ودونه غي نه کوي، مور پلار دا غي نشته دي، نوراني مخلوق ته. بیا به خلکو اعتراض کوي چې دا خو هغه سینې څنګه چې مونږ هغه خو خود کولی شي، خو هغه خو ملک ته. نو بیا به اعتراض کوي.
نو دومره لوی احسان وکړو الله تعالی چې به حیثیت انسان څنګه چې ته وږی کېږي هغه وږی کېدو، واده کوي هغه واده کو، بچی دي هغه بچیو، کاروبارونه دي هغه داسې وو، ضرورتونه دي هغه ضرورت وو. دا ټول یعنی څه چې د انسان درد رسی هغه درد رسیدو، مرګونه کېدل په کور کې مرګونه کېدل، هغه باوجود تا د الله احکامات به حیثیت انسان عملی طور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدل. سبحان الله، دا د الله غټ احسان دی. او بیا دا اعتراض کول چې کني رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ځان د پاره څغلا اعتراض خیانت وغیرہ دا شی وکړي، نه سره د انسان د ټول شیونه د الله تعالی طرف نه په بهترینه طریقې سره خودل، نه د هغه بیماری رکاوټ جوړ شو، نه د هغه ضرورت رکاوټ جوړ شو، نه د هغه پریشانیاں د دنیا بل شی رکاوټ جوړ شو. جادو پیښه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې انتهایی تکلیف کېو، خو په کار کې فرق نه راغلی، دشمنیان وی په کار کې فرق نه راغلی. 3 کال خو مکه کې هغه په محاصره کړی شي او شدید ترين تکلیف کې تیر کړل دا 3 کال مسلمانانو، خو منافقین خو نه و دې سره کنه. نو اعتراض چانه کول چې تا د وجه نه موږ مصیبت کې راغلو او ټول نړۍ تکلیف پر رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه چې یو بزدان تکلیف یو د مسلمانانو سره دی غي په تکلیف، دا وړه خبره خو نه ده. تاسو لکه تصور کړئ راولې چې ستا د وجه نه یو خاص بل کور خاندان خپلوان په تکلیف کې شي او ته ټول ته مخامخ هم یې، هغه باوجود هغه د الله حکم د الله خبره کوي او خیانت نه کوي او په خیر طریقې سره رسي. او بیا د الله احسان ته ګوره، انسان سترګې دي خو توره تیاره ده، نسترګو څه فائدہ ده چې تیاره ده. همدا غرنګي د نور اعضا نو الله تاسو پیدا کړی بر نه تاسو ته د ژوند د تیرولو طریقه ټوله راوستوله په قران کریم ذریعہ سره، او بیا عملی طور باندې تاسو ته خو لکه لایټ چې ولګي، لکه رڼا ذریعہ چې جوړه کی. غټ احسان کړی دی الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعہ سره په موږ باندې. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په شانت انسان چې هغه باره کې الله تعالی په سوره توبه په اخر کې الله تعالی فرمایي چې بشک دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا په تاسو باندې ډیر زیات خپکیږي، د ډیر تکلیف رسي چې تاسو ته تکلیف ورسیږي. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تاسو خپل ځانونو نه د پیغمبر راغی، عزیز علیه ما عنتم، په ډیر تکلیف رسي چې تاسو ته تکلیف رسي، عزیز ډیر ګران ده په د باندې ما هغه عنتم چې تاسو په تکلیف کې پریوزي، تاسو ته تکلیف رسي. حریص علیکم، دا په تاسو باندې حریص ده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو ډیرواله غواړي، تاسو عمل ډیرواله غواړي، تاسو کامیابی غواړي، تاسو نجات غواړي، تاسو لپاره پریشان دي. بل ځکه الله فرمایي لعلک باقع نفسک، سوره کاف کې الله فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي ته ځان هلاکون کوي د خلکو پسې او د خلکو د پاره. دلته الله فرمایي حریص علیکم، سوره توبه اخیری آیت کې 128 کې. او بیا بالمؤمنین په مؤمنانو باندې رؤوف رأفتن ده انتهایی نرمی کون کې، زړه خوګون کې، رحیم او ډیر مهربان هم ده دا پیغمبر. تا یعنی دومره لوی احسان الله تعالی. او بیا دومره عجیبه انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم بز تاسو داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کله سوچ کوئ نو بیا تاسو ته اندازه ولګي چې دا د الله تعالی کم یو احسان دی، څومره لوی احسان دی د الله تعالی په موږ تاسو باندې. په دې آیت کې بیا دین اورستو یې سي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله ژوندۍ الله تعالی خود لري، ډیر ضروری دی، انتهایی ضروری دی. او دې باندې خامخا ځان په یول پکار دی. کدی باندې یو ورځ نه ک یو میاش په ولګیم د آیت موږ تشریح نشو کولای، کم ده. خو چې کوم بنیادی خبرې دغه دویم حساب ان شاء الله ک الله ژوندۍ راکا زتا سبب په یو مو خامخا واوري ډیر توجه سره او د عمل کولو لپاره د دویم حصہ خاص کر الله فرمایي مانس دکې لقد بتحقیق سرا من الله احسان کړی دی الله تعالی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې از هر کلا باثا چراوی لګ فیهم په دوی کې رسولن یو پیغمبر من انفسهم د دې د خپل ځانونو نه یتلو چې تلاوت کوي علیهم په دوی باندې آیاته آیاتنا د الله تعالی طرف نه د قران کریم ويزكيهم اپاکی دوی تربیت کوي دوی ويعلمهم الكتاب
کتاب او تعلیم ورکي خای دوی ته دا کتاب پوهی په قران کریم باندې والحکمت او حکمت د دې ډېر معنی دي آسان معنی دا تعلیمات نبوی عملی نمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وان كانوا اگر کو دوی من قبل دین وړاندې لفی ضلال مبین په گمراهی ښکار کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نن به ان شاء الله سوره آل عمران آیت نمبر 140 دویمه حصہ وایو پرون مونږ د دې ډومبني حصہ ویلی و نن به د ان شاء الله دویمه حصہ وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې منافقینو به کومې خبرې کولې یا شیطان چې کوم ذهن جوړوي د انسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غني موږ لپاره د خیر ذریعہ نه ده او یا د وجنه د جهادونه او د دهشتګردي و غیره د مختلف نمونه چې ورکي د کفار او بیا منافقین هغه په دې مسلمانانو کې خوري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې غلط تصور پیدا کوي بیا غلط تصور هم دوه قسمه ده یو دا چې د هغه کمی او شي رسول الله صلی الله علیه وسلم او دویم دا ده چې دومره زیاته بیان شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه الہ جوړ کړل شي رب جوړ کړل شي او لکه مثلا بعضی خلک وایي چې خو نور ده نو دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زیاته یقینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام ټول نور ده نورانی پیغام ده خو په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم به حیثیت انسان الله پیدا کړی دی او عمدک ډېر لوی کمال دی چې انسان د هم هغه باوجود هغه پاک او صاف سره د ټولو خواهشاتو سره د ټولو ضرورتونو سره د ټولو دردونو غمونو هغه مونږ ته د الله تعالی د دین په خې طریقې او په بهترین طریقې سره خودلې ده او مونږ باندې الله تعالی د احسان کړی دی نو الله فرمایي چې لقد من الله په تحقیق سره یقینا احسان کړی دی الله علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعثا کله چې راولېږه فیهم په دوی کې رسولا یو پیغمبر من انفسهم د دې د خپل ځانونو نه دا غټ دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به حیثیت انسان لاره لګل دی مور پلار بیا بچی خزه دا ټول څنګه چې د انسانانو خوراک ضرورت وغیرہ دا ټول او بیا اوس کار الله تعالی بیانوي دا ډېر قیمتي او ډېر ټول آیتونه قیمتي دي د قرآني کریم خود عمل د پاره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې د پاره او د نجات د پاره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کار باندې ځان پویولو د پاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کار کړی دی په موږ باندې احسان یې دی او کار یې څه رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره را لګل شوی دا آیات په معمولی غونته الفاظو کې مخکې ورستو سره قرآني کریم کې څلور کرته راغلی دی څلور کرته راغلی سوره جمعه کې د سوره بقره او سوره آل عمران کې چې الله تعالی قرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کارونه دا څلور کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دي او دغه فرض منصبي و د رسول الله صلی الله علیه وسلم که یو سړی وایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې روان یم یا خبره منم یا د هغه مومتی یم او هغه د دې څلورو کارونو نه یا خبر نه دی یا یې کوي نه نو دا بیا په خپل خبرو کې رښتینی نه دی دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کارونه خدا دي اول یتلو علیهم آیاته هغه تلاوت کوي په دې مسلمانانو باندې آیتونه د هغه تلاوت کوي تلاوت یو خو لفظي معنی ده ظاهره معنی چې کومه ده لکه څنګه موږ وایو لقد من الله علی المؤمنین لقد لام قاف قلقله ده او دال قلقله ده دای انداز ده دای طریقه ده دا غنه ده او دا شد ده دا مد ده وغیرہ الفاظ څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کریم ته خودله او بیا مسلسل به موږ تلاوت هم کوي دا داسې ویلی شي او دای انداز ده دای طریقه ده دا یو دویم د تلاوت لفظي معنی تلاها والقمر اذا تلاها ورپسې راتلل یو سرکس مخکې دی هغه پسې تلل تلاوت کوي آیتونه د الله یعنی آیتونه الله تعالی را واستول او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیتونو هغه سي ترجمه او تشریح او بیا عملی طور باندې نمونه چې لکه الله ویلي دي چې واقیم الصلاه منځ قائم کوي یو خدای الفاظ دي واقیم الصلاه او منځ قائم کوي د الفاظ دي
څنګه قائم کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خود له چې داسې سحر 2 رکعات فرض دي ماسپخین 4 رکعات فرض دي اول رکعت کې دا سیوی دویم کې دا سجده دا رکوع دا تلاوت دا الفاظ دا وغیرہ وغیرہ دا هر څه جهاد وکي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی بچو سره خصلو کوي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دروغ ما وایي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی څنګه چې الله حکم دی هغه عملی طور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سم ته خود له او د الله تعالی د آیتونو د اړم باندې کار دی قران کریم تلاوت کړي او دې باره کې به د قران کریم آیت قران کریم تنه ډکتی اوتلو بیان کې به د خلکو باندې ما اوحي الیک هغه چې تاسو وحی کیږي د دې خلکو ته وایي او دین علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم سچ ویلی دي د ټول د الله تعالی طرف نه نازل کړي شوی دي نو ویلی دي وما ينطق عن الهوى د خپل خواهش نه د خپل ځان نه یو حرف هم نه د کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم هر څه چې ویلي دي د الله تعالی ورته ویلي دي مونږ ته ویلي دي یو قرآنی کریم دغه حصہ ده کما چې موږ سره مخامخ پروت ده او یو هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل خلی سره مبارک سره مونږ ته ویلي دي تلفظ احادیث سنت یا عملی طور باندې مونږ ته خود دي یا صحابي کار کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاموش شوی دا درې وړ طریقو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله حکم رسول دی دا یو دویم ويزکیهم او پاکی دی د مسلمانان څنګه ګندګی نه کمی ګندګی نه دواړو ګندګیانو نه دوه قسمه ګندګی ده یو روحاني ګندګی ده او یو ظاهری ګندګی ده اندرونی ګندګی او بیرونی ګندګی په اندرونی ګندګی کې ټول نه لوی ګندګی شرک ده شرک نه ګندګی ده شرک ده او شرک او مشرک کم دي چې شرک کیږي کم چې مشرک وي دا د الله تعالی فرمایي چې نجسون دا نجس ته دا ځای ګنده ده او کم دي چې شرک کیږي غځایونه ګندای تاسو د زیارتونو وګورئ ته چې کم سپی وي هغه سپیم ګندوي پمن وي هغه بدبویان هغه نور ګندګان کم خلک چلته خو او شاو کې پراتی دي هغه په میاشتو کالونی لمبلی نه همدغه سي نور سخاوي ګندګي بیا بدګماني ګندګي بدعات ګندګي منافقت ګندګي حسد ګندګي همدغه رنګ نور ټول بیا دروغ ګندګی ده یو دروغ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو کې څوک اوګه اخري یا پیاز اخري جمعه ته ناراضي ځکه چې هغه خلینه بدبوئي او بل ځکه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې یو دروغ وای د خلینه دومره بدبوئي لاړ شي چې تسل قدمونو پورې تقریبا 1 میل یو حدیث کې 3 میل پورې فرشتي تی لري و تختی عدد ګندګی نه خلینه دومره بوئی لاړ شي بیا تاسو او د سو غوري صفائی غسل غوري صفائی کپڑے صفائی کپڑوں ظاهری باری کې الله تعالی فرمایي ولات او سوره مدثر کې الله تعالی فرمایي والرجز فهجر ګندګي او صفائی نه لري شه صفائی نه لري شه یا المدثر قوم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر کپڑے پاکي سات ظاهر طور باندې پاک سکیگا تاسو ګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی دغه خو عادت نه علاوه دغه کپڑے دغه ظاهر هغه یو مسواک وګورئ تاسو څومره زیات وای د خلی صفائی ده او د الله رضا ده او دستا تاسو وګورئ چرندام تاسو وګورئ همدا غرنګي لمبا همدا غرنګي کپڑے د هر قسم ګندګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صفائی نیم ایمان ده د دې دی ایتونو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ژوندۍ بیانېږي خو بیا ټول تاسو اوریدل نه شي بیا در باندې بوج جوړیږي نو دی وجنه مختصری کافی ده دریم ويعلمهم الكتاب او د کتاب تعلیم ور کوي دیتا قران کریم ور باندې خایز د کوي ورته دا تلفظ دی دای معنی دا دای عملی مراد ده الله تعالی فرمایل چې چا ظلم وکړو د به جهنم تزي رسول صحابه کرام ډیر زیات پریشان شو چې ظلم حسنه څنګه نشوي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه دینه مراد دا نه ده دینه مراد ان الشرک لظلم عظیم سوره لقمان کې الله فرمایي دینه مراد شرک ته او شرک ټول نه لوی ظلم ده ګوره مسلمانانه پوي کړل همدا غرنګ چرته په آیات کې مشکل او تعلیم چې دا څه مطلب دی الله څه وایي د غزي کې دا ټول تفسیر زموږ چې کوو دا موږ بیان کوو دا سلو جلدونو کې تفسیرونه لیکل شوي دا چا خو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا د قران کریم هغه لوی دریاب هر چا په مختلف انداز کې په کتاب کې په आवाज کې را جمع کړي دي او مسلسل بیانېږي دا موږ ته چا خو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا څلورم کار والحکمت حکمت لفظي معنی خو هوشیار او خيارتیا
د دې به بشمار تفاسیرو کې علما کرام معنی کړی دي. حکمت هغه اعمال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی دي دا مبني بر حکمت دي. په دې کې داسې خبره نشته چې انسان کولای نشي، نه زیاته نه کمه، نه ظلم ده نه کم دي، نه زیات حد نه زیات چې کولای نشي، نه کم دي چې کني بیکار دي. او بیا بهترینی طریقې سره بیا په هر عمل کې نن سبا چې ساينسدانانو کوم تحقیقات کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم هر عمل کې مومن لپاره خیر ده. سجده د دې چې کوم ساينسي فواید دي، رکوع، ولاړه، شپې پاسېدل، ماسختن ود کېدل، د شپې آرام کول، د ورځې کار کول وغیرہ چې څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي دا ټول مبني بر حکمت نه ډک دي. او عامه معنا تعلیمات نبوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره چې تعلیمات دي یعنی قران او سنت دا ټول د حکمت سره د خیارتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوندۍ هر عمل او یعنی بد دې څومره تشریح سره وکړل شي نو دا څلور کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دي. که یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ باندې ځان پوي او دا څلور کارونه کوي. اوس به یو سړی وایي مثلا ذهن کې اعتراض چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد هم کړی دی نو قران کریم کې ده کنه ويعلمهم الكتاب يتلو عليهم آیاتی په دې کې jihad نشته ولی نو ټول قرآنی کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی نه ده ټوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي په سورته مائده کې چې اورسوا دا قرآن بلغ ما انزل الیک دا قرآن خلکو ته اورسوا و ان لم تفعل کدا کار دی اونک فما بلغت رساله نو تاب د پیغمبري غ حق ادا کړي نه بیا. نو ګوري یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو دعوه کوي او قرآن نه خبر نه ده، قرآن ویل نه ده، نه تلاوت د قرآن، نه تعلیم د قرآن، نه صفائی د قرآن ذریعہ سره او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې ژوندۍ تیرول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندۍ نه ډېر لري ده. دا ډېر لري ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندۍ نه. نو دا څلور کارونه دا څلور ځایونو کې الله تعالی په دې قرآنی کریم کې خودلی دي. څلور ځایونو کې الله تعالی خودلی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندۍ خلاصه ده. او دا بیا ټول تفصیلی چې مختصر اورینو قرآن او حدیث، قرآن او رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی نمونه د کوي دین ده. نه دا الله تعالی مو باندې احسان کړی ده او دې احسان اوس موږ څومره فائدہ اغستې ده دا د هر انسان به خپل خوبی ده الله سره تعلق څومره ده. و ان کانوا اگر کوو تاسو بشک وای تاسو من قبل دین مخ کې لفی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کې مخ کې په عربو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پیغمبران نو راغلي، رسول الله صلی الله علیه وسلم راول او دا گمراهو د خلق او موږ ټول په گمراه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی نه وای او موږ ته د قران کریم او زموږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوندۍ عملی نمونه خودلی نه وای. د څومره لوی احسان شو د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ژوندۍ الله تعالی او خودله. آیات ډیر ګران ده او ډیر گہره ده. الله تعالی دې وکړي چې تاسو پوه شئ یا الله دې موږ تاسو په دې باندې پوي کې بیا واورئ او د دې خط طریقه بیا دا د مخکې ما تاسو ته خودلی دا چې تاسو قران کریم مخې ته کینئ او دا تلفظ او ترجمه وایي الله تعالی به تاسو سینه کولاو کی او بهترین وخت د قران کریم د تلاوت د تهجد د پویدو د پاره چې شپې تاسو پسې یو 100 منټه قران کریم ته ورکوي لګ نه لګ ورکوي یو آیت وایي او بیا پغه باندې سوچ او تشریح او د لپاره کوشش کوي الله بیا سینه کولاو کی. الله دې موږ تاسو سینه په قران کریم باندې کولاوي کی او بیا دې الله تعالی عمل کولو توفیق راکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې. نو الله ماناز د کوي لقد په تحقیق سره من الله احسان کړی دی الله تعالی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اس کله چې با ساره ویلګو فیهم په دوی کې رسولن یو پیغمبر من انفسهم د دې د خپل ځانونو نه یتلو علیهم چې تلاوت کوي علیهم په دوی باندې آیاتونه د هغه آیاتونه د الله تعالی ويزکیهم وپاکي دی ويعلمهم الكتاب او تعلیم ورکوي د کوي په دوی باندې کتاب والحکمت او حکمت ان قرآن او سنت دا ټول زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وان كانوا بشک ودوی من قبل دین وړاندې لفی ضلال مبین البته په گمراهی ښکارا کې